دا د حیدرآباد لوبډلې مالک فواد سرور دی او دی اوس وایي چې سایم ایوب او عرفان نیازي زه سپیشلی یو اس ای ته بوځم امریکې له هلته به دی له زه د بیسبال ټریننګ ورکوم له هغه د چې کوم د بیسبال ایکسپرټ کلاړیان دي ای سره یو ځای کوم د هارډ هیټینګ دپاره سایم ایوب او عرفان خان نیازي زه تیاروم نو یو طرف نه وګورو د پاکستان پکې هم فایده ده او د حیدرآباد لوبډلې پکې هم فایده ده او دینه دا ظاهریږي هم چې فواد سرور ځان سره سایم ایوب او عرفان خان نیازي لانګ ټرم دپاره ساتل غواړي ځکه په دی باندې دومره غټ انویسټمنټ کوي یو اس ای ته بوتلل هلته بیا اکاموډیټ کول هلته بیا هغوی له ټریننګ ورکول نو په دې باندې هم غټ ایکسپنسز کیږي چې هغوی له فواد سرور ریډي دی او که چېرې دغه ټریننګ سایم ایوب او عرفان خان نیازي ته یو غټ مطلب اپرچونټي ده د دی دپاره غټه فایدې ورله ورکړه او دی زده کړه وکړه نو دا د پاکستان ټیم دپاره هم یو ښه خبره ده یعنی هارډ هیټینګ کول بیسبال باندې بیسبال سی هغه داسې په مټ ولا ترو کې او دلته یو بیټسمین ولا یو پلیر ولا ولاړ وي هغه سره داسې ډنډه غونتي وي او په هغې باندې هغه شاټ وي نو په هغې باندې هارډ هیټینګ مطلب ښه زده کېږي د انګلینډ کلاړیان دی هم بیسبال کوي د انګلینډ کم کلاړیان دي د انګلینډ خو ایون یو کلاړي دی چې هغه د بیسبال نه کرکټ له راغلی دی دونه ښه نوم یې دی زما اوږد غونتی دی ټیم ډیوډ چې کوم دی هم د اسټرالیا ټیم ډیوډ دی هم بیسبال کوي د هارډ هیټینګ دپاره اکثر بیټسمینان چې کوم وي کلاړیان هغوی د بیسبال ټریننګ کوي نو دا فواد سرور وایي چې زه اوس دا دواړه کلاړیان د هارډ هیټینګ دپاره او بیټینګ کې امپرومنټ راوستلو دپاره زه دی په یو اس ای کې دغه غټ کلاړیانو سره زه دی ټرین کوم د بیسبال چې کوم غټ کلاړیان دی سره دی زه ټرین کوم نو ښه خبره ده اپریشیټ کول پکار دی دغه رنګ نور هم چې څومره هم د پی اس ایل د لوبډلو فرانچایزز دي د هغوی اونر په کلاړیانو باندې خرچه کوي کلبونه ولا جوړ کړي دي باقاعده ټریننګ سیشنز د هغوی ارینج کیږي ایون پېښور زلمي چې کوم دی ای هم نوجوانانو دپاره مختلف علاقو کې ټریننګ سیشنز ارینج کړي دي هغې نه دی کلاړي روباسي ټیلنټ هنټ پروګرام ولا پېښور زلمي وایي دغه لاهور کلندر چې کوم دی هغوی هم نیو ټیلنټ سرچ کولو دپاره نیو ټیلنټ پروموټ کولو دپاره هغوی هم مختلف پروګرامونه کوي هر فرانچایز دا کوي نو که فواد سرور وکړل نو دا څه غټه خبره نه ده خو فواد سرور انټرنیشنل سطح باندې کوي یعنی بیا هم ملتان سلطان که زوړ ټیم تاسو له یاد شي نو یې سره به تھرو آوټ د ایئر ټول کال به یې سره خپل کوچنګ سټاف موجودو کلاړیانو سره چې کم غټ کلاړیان وایي خو به لاړل چې کم واړه کلاړیان نوجوان کلاړیان یې سره به ټریننګ تھرو آوټ د ایئر کولو نو داسې هر فرانچایز چې کوم وي هغوی په پلیر ډیولپمنټ باندې کار کوي یا نیو ټیلنټ چې روباسي نیو ټیلنټ هانټ پروګرام هغوی لانچ کړي وي چې نیو ټیلنټ پکې روباسي بیا هغه شاین کوي هغه پالش کوي هغه تیاری انټرنیشنل مقابلو نو دا هر فرانچایز کوي خو خیر فواد سرور چې کوم دی کرکټ سره انټرسټډ دی او دا وخت چې هغه او دا ځل چې د هغه له کوم ریزلټ د پی اس ایل نه میلاو شو نو یقیني خبره ده چې به ډېر زیات سیټسفاید وي هغه به نور هم موټیویټ شوي چې زه نور هم انویسټمنټ په دې کرکټ کې په دې پی اس ایل کې وکړم خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره ستاسو که څه رایې وي کمنټ کولی شئ